فلان کې سلام ویل دي، فلان کې تا ته سلام ویل دي، یقرئو کا پتا باندې سلام وی السلام علیکم رسولتا. نو عبد الله ابن عمر وی انه بلغنی انه قد احتسا، ما ته دا خبر رسیدلی دا چې دا څنګه خبرې شروع کړې دي. احداث نیوی کول معنا د صحابه زمانہ کې تابعین دور اورو صحابه دور ثانی او د تبع تابعین بیا بالکل اولله دې من کې دا قصه شروع شوی د عقیده مسله تقدیر مسله دا شتلوري مسله د من څه شوی نعمت دا رسیدلی چې هغه څنګه خبرې شروع کړي پاین کانه قضا حدثه نو کوي دې چې نیو خبره شروع کړي فلا تقرهم من السلام زما طرفه ته جواب نه رسای وعلیکم السلام تو نه رسای ولی ما اوریدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه وی یکون فی امتی ویلی یبه زما په امت کې یا دا شویلی فی هذه الامه ته شک دی چې فی امتی ویلی کې فی هذه الامه ویلی مطلب خود دوړ یو دی هذه الامه او امتی په یو معنی باندې دا ټول امت رسول الله سلام د بعثت نه پس ټول دا امتیان دي که يهود دي که پیرنګیان دي که نور پرست او آتش پرستی اکبل څه پرستی دا ټول دا امتیان دي او چې څوک اومني نو هغه امت د اجابت ته څوک نه مني هغه امت د دعوت ته دعوت بولور کې دعوت پېدي نو نبی رسول الله ویلي چې به زما په امت کې یا په دې امت کې خصفن پزمکه منډلېدل و مسخن شکلونه بدلیدل یا دا سوی د مسخن په معنی قذف ویلي په ګټو وشتل فی اهل القدر په تقدیر والو کې دا چې راځي زما په امت کې نو زولو مخو دا په تقدیر والو کې چې کوم چې تقدیر نه مني دا کار په هغه باندې راځي نو خصف ومونږ ولې چوشو په دې عالم کې اوس جزوی نه بلکې اکثری وشو او کشمیر کې آزاد کشمیر کې بالاکوټ کې دا شانتا په علای کې زه په نور علاقو کې دا وشو علاقه ته هم دې غزمه کې خوځي زه په نقصان نورم کې دا وشو دا شانتا قذف ګټي وشته مسخ صورتونو بدلیدل د صورتونو بدلیدو مسله جزوی راغل دا اخبارونو کې کله کله راځي دا څه واقعات چې سړیو ادنا قسم یو کو عام اخبارونو کې راغلي او بس دا مخ او سره بالکل د خامر او کعبه څخه قسم کړو هغه مدعی ته قسم کوي او کعبه څخه به کوي کعبه څخه بوته حضرت رسول صلی الله علیه وسلم قسم ورکړ پنا قبانی دا شکل بدل شو عام اخبارونو کې راغلي ټول دنیا کې خارجو دا شان بلوچستان کې واقعا ده شوی ده د عبرت یا نبی رسول الله قذف ویلی په کانو اشتل کېدل دا واقعاتون څو زره شي او درې څلور پنځه کاله مخکې عام اخبارونو کې راغلي روغانو کې ویل شي د کوټ په لپاره یو کلی باندې کانی ورېدلی ګټي په ورېدي خلکو اجازه چللې ګټي ورېدي یو ځل په کې ته ویلي ورېدلی د باران په لوړ رالي او ریز رالي او بیا ورېدي وینه اقاله قبانی وګر چا پیرته نه پورته بیانو دا د الله د قدرت نمونې دي الله یې سرګندې فی اهل القدر دا په منکرونو تقدیر کی روایت کې ترمذی ابو داود ابن ماجه الترمذی ته حدیث حسن صحیح غریب حسن په اعتبار د یو سند صحیح په اعتبار د بل سند غریب په اعتبار د بل سند تاسو وایو دا کتاب کې دا په اعتبار د روایتونو اسناد باندې مختلف ذکر کړي وعن علی رضی الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا في أهل الجاهلية في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. الله قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت يا رسول الله فولدي منك قال في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإحسان. رسول عليه الصلاة والسلام خدیجة الکبرى ام المؤمنین رضی اللہ عنها تپوسو کو در رسول علیہ السلام اول ٹبر خواگا ٹبر او قدردان ٹبری او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په قدر و قیمت نهایتی پورا
زورور دولتمند ټول دولت په نبی علیہ السلام لګول هغه ته ټول دولت هغه ته پرېخو زید کوم غلام چې قران تذکرہ کې فلما قضا زید منها وطرا دا د خدیجه الکبرى واغسته خپل ورارته وی حکیم ابن حزام ته په خدمت له وړو کې الک مال راغله هغه لمنډي کې واغس زید رايوس او دی له ورکو هغه رسول الله سلام توبه خو دا ستاره ستا خدمت له راوسته خدمت به لکاو دا شي بختور زنانا د دنیا په مخ بچرته نو دی تاسو کو د رسول علیه الصلاۃ والسلام نا ان ولدایری ماتا لها د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کې د دې دو مړونه تیر شوی دي یو یا دو تیر شوی دي سیدا چې دو مړونه تیر شوی دي او بیا هم کونډه شوی ده بیا دغه سیوا اخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خواستو کو نو نبی علیہ السلام سره نکاح ولا نکاح کو ترو کو نکاح کو یا نکاح مړ ترو لوکو نو په دې طریقه باندې د رسول الله سلام نے تاسو کو چې په بار د بچو دو خپل کې چې مړو د دې په جاهلیت کې جاهلیت نسبت ته جهل طرف ته د رسول علیه الصلاۃ والسلام د دعوت د شروع کولو نه مخکې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د رفع نرستو دا صدپاس شپک سو کال کی دی زمانه ته د جاهلیت زمانه و ځکه علم ختمو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام مونږ کی نیکان عالمان او بزرگان دا د دنیا د حالاتو نه داسې مرعوب شو او د سینه امید شو چې هغه بیا په آبادو کې نو شو ته وتی رهبانیت الله وی خیر دي کړی او ځان دفاع اوس غبلته طریقه نه وجدا کولو رهبانیت ته ابتداوا نو لری په ځنګلو کې غارونو کې یا په دستونو کې وزاله سفر جوړ کړو کوټاګي کې بناسو څنګه لوي سوکتو دین خبره به سره کوله کله مقبیه مونږ ته تبلاړو او عام طور باندې هغه خارونه پریښو نو دغه زمانہ دغه وخت نه د رسول الله سلام د بعثت پورې دیتا لیل البهیم زمانہ د ظلمت زمانہ د جاهلیت حاکمو جاهلیت اقتدار په زمانہ کې څه قانون نو بکیتا نو دغه زمانہ د جاهلیت د شپږ سو تقریبا کاله دی کی چې سو غمړو نو په جاهلیت نه دي ته جاهلیت زمانہ کې مړو د دې دوه بچی دغه زمانی رسول علیه الصلاۃ والسلام نے تاسو کو نو دوته هما فی النار ازوړ دوزخ کی ولی په دیو جوانی چې دین د کفر او د کفر په دین کې مړ دی اگر کو په خپل اختیار غونه دی وکړي او پاګه کې دی خپل مورم کافرون خاوند د دې کافر او د دغه وخت پورم کافر والا نو کله چې ول نبی علیه الصلاۃ والسلام نا وختیا او پریشانی په مخ لري کې تان دیوانی معلومه کړو چې دا په خپه شو رسول الله سلام وی لو رأیت مکانهما لا ابغضتهما کې چری او ویني ته کې دل د دې دواړو زید دې دواړو په دوزخ کې نو ته بیا و نه خوخای لا ابغضتهما خامخا نه خوخای به ته دا دواړه بیا دا سیدا ابراهیم علیه السلام بخور پلار ویني په قیامت کې چې فرشتو په مخ کړی او جهنم ته راکاږي دې به आवाज کوي اے بچی اے ابراهیم ما خلاص کا ابراهیم علیہ السلام چې وګوري نو خپه بشي الله تبوي زما پلار ما خدای سوال کړ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون او دا شان پلار زما راخي کیږي دینه بل نور شرم سره الله تعالی وو ته وګور پلار کم دی دې چې ته وګورین دا غبه د بد عقیده او د بد عمله صورت جوړ شي فاذا هو بذيخ ملطخ ناس په چې دی وګوري نو دی وو ویدي بدلیو لړلې په خپل ګرګي کی دا غ شکل صورت بد بدلی وي بد خنزیر اپ خپل غشانو پټو بچازي کې بل شي دله بتنه کر کول شي بس مخبتنه واړي بیا بوتنه ګوري ان به بیا سوال کې د پلان د کفر غاصل شکل ابو صورتي سزاګر شنو کتاولی د لا ابغضتهما نو ته بد نه خوخاویا بد به غني دا غي خو کامل ایمان او کنه بس جو غلی شو چې دا خبره یقیني رسول قالت نبیوی اے دا الله لګریا فولدی من فولدی منکا نو اولاد زما چستانه دی
هغه ته حال قال فی الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت کی اسلام کی پیدا یہ تو مسلمان ہے زو پیغمبر ما زمستانه پیدا کی بیا نبی علیہ السلام او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر اسلام بھی ایماندار او د دو بچیان په جنت کی او مشرکین او دغه اولاد په ور کی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات استشهاد کی ولسل الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شيء هغه څوک چې ایمان راوړی دی په دو پسې شوی اولادونه د دوه تابعدار ددو دا هم جنت ته بوزم نو دا خو زموږ سره حساب دی خپل اختیار نه دی چې هغه کفر کیه اسلام په دې سره حساب دی مخکې حدیث مبارک تاسو لوستئ هغه کې رسول علیه الصلاۃ والسلام توقف کړو الله اعلم بما كانوا عاملين الله ته پته چې دوی وسکي او دلته کې یقین سره ذکر کو نو دوه خبرې دي یو دا چې بچي دغه بر دی چې څه شود بودی نشي خود بودی نشي پلار مو مسلمانان دي مسلمانانو سره حساب دغه کې تشک نشي دویم کافر دي نو دې کافر مبارکي چې بچیانی مړ دي الله ته خو پته ده او د علماء قولونه دي چې قیامت کې به دوی ته الله څوکولېږي او مسله به ته بیان کړي چې دعا غزه کې و منله دو باندې د قیامت او د حالات دا د سړي لکه چې نه پی علي دلی دي دو منله نو مسلمانان یعنی دا د الله علم کې مسلمانان دي وای نه منله الله په علم کافر ښکارون کافر جهنم ته ورځي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط عن ظهره كل نسمة وهو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال أي ربي من هذا قال داود فقال أي ربي كم جعلت عمره قال 60 سنة قال ربي زده من عمري 40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى عمر آدم عليه السلام إلا 40 جاءه ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تعطي ابنك داود فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسي الذرية وخطأ آدم وخطأت ذريته رواه الترمذي رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی تقدیر مسئلہ تقدیر بیانی کله چې پیدا کړو الله آدم علیہ السلام مسح ظهره الله سراخ کا پملا د باندې مسح کو فسقط عن ظهره كل نسمه نو پریوت د شانه هر سا والا چې الله داغي پیدا کون کې دی دا اولاد د دنا تر قیامت پورې دا آدم علیہ السلام نه دا غولا دا غد اولاد نه دا غولا داسې تر قیامت یې دا په ان فن کې ټول موجود شو وجعل بین عین کل انسان او کړه الله په مین د سترګو د هر بنده کې یعنی تندې کې مین کې وبیسن یو پړق سپینواله خایس من نورین د نور د ایمان د نور نه ثم عرضهم علی آدم بیا دا ټول وړوان دکړه پیش کړه په آدم علی السلام باندې یعنی مخامخ کوتا قال آدم علی السلام می اے ربی من هؤلاء اے رب می دا څوک دي دا خلق څوک دي آدم علی السلام ته پته شي دنیا نه ده بل عالم دی اول ته کدا مخلوق پیدا څوک دي چیرې دا زبانه پیدا کیږي او داسې بډی دي الله رب العالمین ته وی نو الله ته وی چې دا ستا اولاد دي ذریتو کا داستا وجعل بین عینی کل انسان وبیسا فقال اے ربی من هؤلاء اے زما ربا دا سوق دی دا مخلوق دا الله ته ذریتو کا یعنی هم ذریتو کا داستا اولاد دستا نه خارج اوري الله نور دې او سړی د دونا فاعجبه وبیس ما بین عینی نو تعجب کی واچو دے
پړق د هغه چې و د سترګو په میان کې تندی باندې چې کوم وو پړق نو دا دیو تعجب کو چې دا خود نور نه بل شانته دي. قال اندو اے رب من هذا، رب میں دا سوک دی. اللہ تعالی داود دا داود دی رسا پا اولاد داود نم دی. نو دو اے رب کم جعلتا عمرہو، اے رب زما سوکڑے دیتا عمر دا اش پیتا کالا. آدم علیہ السلام ویدا خو کم دی امام مقرر کرے دا غنو. اے رب زدہو من عمری 40 سنہ، جاچی کا در زما دا عمرنا صالح کالا دا غزر کالا عمرو وی صالح کالتنا دلور کنو دا داود با سل کالشی او د دبا صالح کمزر کالشی. اللہ سیدن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام ہوئی دغه شو شو دنیا کې آدم علیہ السلام شو اولاد پیدا کېدو او دا آدم علیہ السلام د مرګ نیټه رااله. صالح کال کم چې زر پوره شو فرشتہ رااله. نو دا خو پته هغه ته چې مال الله زر کال عمر مقرر کړی دی وستا د مرګ نیټه ده ځان سموا چې ولی او صالح کال لا پاتې کتا خپل بچی ورکړه داوود علیه السلام باندې ورکړه. نو د بل عالم خبرو کنه هغه عالم د ضرورتو عالم بالاو بل څو دلته کې چې هغه خبرو شي نه هغه مخکې ارتي شي وته نیری آدم علیه السلام نه یې او انکار یو کوي معنی دی ورکړي دغه تاریخ کال پوره شو هغه الله د پاتې کړه. الله ته منظورم دغه سوجدي شي بکیږي او دا خبره مخه لراله چې آدم علیه السلام انکار وکړ آدم نه یې شو او دا دغه په اولاد کې دغه شان روان چلیږي پکې. زما پاتې نه دی آدم علیه السلام وی اولم يبقى اتوفني ولم يبقى من عمري. حمزه واو یا حمزه فارغلی ان د فانا مخکی معطوف علی حذف مقدری د حمزه رستو مانته زما مرګ راغلی اتوفینی ولم يبقى من عمري 40 سنه ولی پاتې نظام د عمر نه صالح کاله. قال نو فرشتي ته وی اولم توتها ابنک داوود ولی تخل نسی داوود لری ورکړي نه. فجحد آدم انکار کو آدم علیہ السلام جوفودا انکار ته چې ګواهان په موجود دي کنه نو ګواهان پېشته و د انکار کو الله سره پیسې نه کوي تا ته پاتې خیر دی خدا خبر را روانه ده مخله د سی برازي. فجحد الذریته انکار شروع کو اولادم په انکار ولګل. ونسیا آدم او یرشی د آدم علیہ السلام نه امر ده الله ولا تقربا هذه الشجره. موسی آدم علیہ السلام نه یرشو فنسی آدم ولم نجد له عزما. آدم نه یرشو اراده نه الله د حکم د خلاف اراده نه نو یریږي اوس د اولاد نه هم نو. ونسیت ذریته وخطئ آدم وخطأ الذریته او غلطی وکړه د امر د الله خلاف کو آدم علیہ السلام. خطأ آدم فخطأ الذریته نو خطای کی اولاد یې نو دا مرض دا غدنه روان دي. رواه ترمذی. دا تاسو څه کی مفید طالبین کې کسی اول الناس اولی راغلی هغه مرض جوړ شروع دي. نو پدې معنا باندې دا حدیث تقدیر کی ذکر کو چې مقدر څو الله زر کاله آدم له مقرر کړي حق او شولا اگر کا آدم به صالح کاله ور کوم په خبرتي مرتور شو هغه ته پات شو. او د داوود علیه السلام هغه نسبت د آدم علیه السلام سره هم څرګند شو. داوود علیه آدم علیه السلام الله په دنیا خلیفہ کړی دی د تنفیذ د احکامو لپاره. انی جاعل فی الارض خلیفہ. نو دا خلافت الله داوود علیہ السلام ته ویل دي یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تما د خپل طرفه د قانون د چلولو لپاره نافذ کولو لپاره مقرر کړی. خپل غیبی طور باندې خلق قانون تابع کوم دا نه کوم تم مقرر کړی قانون به در کړل په دغه قانون باندې خلق دې طرف سره ګرځوا. ناغم خلیفہ د دې خلافت د نسبت د وجنا د آدم علیه السلام نظرون پاغه پرې وته او د عمر خبرم دغه لپاره وکړه. اصل نسبت د خلافت ارضیو چې کوم د ورنی کو هغه د داوود علیه السلام
खता ज़ुर्रियत हो जो आखिर पर बताई कि خلق الله آدم حين خلقه وضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الضر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الخضر فقال للذي بيمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي رواه مسلم. رواية مسجد أبي هريرة رضي الله عنه في رواية سنة بان شعر غير دي في الفرق دي في تفسير دي غير في إجماع وي رسول عليه السلام قال کہ پیدا کر اللہ آدم حين خلقه پیدا کرے اللہ آدم قال کہ پیدا کرے فضرب كتفه اليمنى نبعوه ولا مجدد خير ضرب الله رب العالمين كيفية الله تبارك بعض الروایتونو کې لکه مخکې تاسو ولو د ابو هريره د ضرب تفسیر په مسح کړی مساحه ظاهره د ضرب معنا هم هغه مسح ولې یې ضرب مسح کوي دویمه دا دې روایت کې دواړه دی چې کتف دی کتف او یمنا او کتف او یسرا راځي چې تاسو لستی دي مسح ظهره فسقط أنت إجمال ضد التفسير أملا ولا لا سراق مسح ولا نسنجا مسح ولا تفسير ولا شو بدأ معنى الله رب العالمين فالله سيخو فأخرج ذرية بيضاء نور وقت ددنا اولاد بيضاء كأنهم الضر داسم قصة سورة الجوال لكثير مريم نبي فضرب كتفه اليسرى ولا مجرد الكفى فأخرج ذرية سوداء نور وقت ددنا اولاد سور كأنهم الحمم داسو لتشار سيد فقال الله للذي في يمينه أغسطا للذي بفد جري ذرية فد مفرد راول جسوه اعتبار دا مخلوق بال خلق قول یاغا پیدا کرتا سیوکی طرف پیدا الى الجنة دور روادي جنت تغرسد الجنة ولا أبالي أزمات تفروان سوچ جنت بکم کی اولی داغ بارکی في كتفه اليسرى يوقي وجا چپتی ولی چپتی پیدا کری ورسو لنار دور روانی جوزخ تدا ولا أبالي اپدین پروان ساتن چې نقصان به نه پیږي زلکو دوی او نه دو د هړتال مظاهره او د دې پروا ساتل علي کوي ولا وبالي دا روایت امام احمد رحمه الله مکه حدیث تاسو له دا حدیث او د دې حدیث مبارک باندې چې څو فرقونه دي د تفصیل او د اجماع هغه کې صرف لا وایي نزل ته تفصیل كتفه اليمنى كتفه اليسرى دې تفصیل کی اشاره ده دیتا یمنا کی یومن دی نزاغ مبارک خلق او کتفه اليسرى کی یسر دی شو ام دی بدقسمتی اس کی روانه دی
دا د دوه غسپیروالي طرف ته اشاره ده کنه خلقت د ټولو د یو آدم نه دي اشاره ده په دې طرف ته چې دغه مبارک او دا بل مسؤولین بدبخت دي په قسمت کې مسله د تقدیر ده مخکې مقرر دي الله تعالی معلوم دي دا څه کوي او بیا دا هوا پیدا کړی دي مخکې روایت کې تفصیل نو دې کې تفصیل دی د سپینوالي او د توروالي چې کوم دوزخ لګي هغه تور دي او چې کوم جنت لګي هغه سپین دي ضروریتاً بیضاء او ضروریتاً سودا دا تفصیل مخکې روایت کې نو دا دې تفصیل وکړو سپینواله د عقیدې اسپینواله د عمل اتباع سنت تورواله د عقیدې او تورواله د خلاف د سنت جدات او خری جنبی غلط تصورات او غلط عملونه د تورواله ځای دومره ده چې د کاذبین او عقیده او عمل دواړه دي ابتداء جنت او ناقصان ابتداء عقیده او عمل دواړه دي ابتداء جهنم لدي دا حالت چې کومه تر روان دي دا یې تعبیر او سودا او پیدا کړه بیا د الله رب العالمین وایي دواړه دی الله او باندې لا او باندې مطلب یې څه دی جنت ته پسرو دو زما ته نقصان تاوان دی نور جهنم ته پسرو زما ته لوګو دي الله رب العالمین سره د کولنا او سره د سملای د سترګندولنا بیا په خپل باندې راوړي الله دې څه پاره راوړي پر زور دې کیږي وعن ابي هريره ان رجل رضي الله عنه ان رجلا من اصحاب رسول الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ابو عبد الله دخل عليه اصحابه يعودونه وهو يبكي فقال له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد اليسرى أخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي ولا أدري في أي القبضتين أنا رواه دغه روایت د بل صحابینا په دې اجمال سره راځي یو سره د اصحاب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ویل کوتا ابو عبد الله په دې باندې مسلې دخل علیه اصحابه مریضو تکلیف ہوتا زده دوستان تپوس لگار دن شدتا فده باندې زده کوتا زده دوستان یعودو لہو که تپوس کو زده ناجورتیا وهو یبکی اللہ که جرل وصوده دی فقالو لہو ما یبکیکا زدی مرګرو طالبانو دته وی څه شي دي جاري مانه ولي جاري ما یو ولي به جاري څه شي دي جاري سروسي مته صبر دانیا جواب دا غره انتظار دا غره جواب نکو یو یا تصار دا یا تصار دا دا نور تو تصار نو ستاسو سره د مستقبل فکر دی کنه د مستقبل جواب د مستقبل جواب ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنور لتاتا ان استبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم اقره تا اخلا د بریتانو ندی او بیا په دې حال بعد دا حال په ځای پاتې کا. نبی علیہ السلام لراغلو ایمان راوړ، رسول اللہ السلام ته هدایت وکړو. بریت لکه اوسم چې د پښتنو کې دستور دی، لوی لوی چمبی پریخي اخلو کې نوزي اپوزي سړو له ورکړي، دا بادری غړي او دا غټوالی غړي چې دا څوک نه خاله. عربو کې هم داسې ځینې خلقونه خزلتونو رسول الله السلام ته بریت ته لاند کا او داسې نه چې دی وخت کې لاند کا، بیا په دقه لنډوالي باندې پاتې کا وګدوایې ما او دا د څو پورې حتی تلقانی تراغی پورې چې تما سره یو ځای شي. رسول علیه الصلاة والسلام سره اول یو ځای کېدل پر کوثر پر ډن باندې دي. نبی علیہ السلام بولاړي او دا قیمتي اعلی مبارک غسوا ایماندار لور کوي چې کوم د دې صحیح معنی نه کړل نو حتی تلقانی اجتماع سره الته یوځي شي چې دغه سی نو بیا ته ولی پریشانه قالا نو دی مریض صحابی وی بالا ولی نو دای ویلیو، لیکن ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې هغه وی ان الله عز وجل بیشک الله لوی او درون عزتمن قبضه بیمینه قبضتن نیولی دی په خلاص پل باندې یو موټه او اخرى بالید الاخرى او نیولی دی بل موټه په بل لاس باندې او ویلیو هذه لهذه دا جنت دی دغه زیدی یعنی د جنت، و هذه لهذه او دا دی بل زیدی یعنی د جهنم. ولا ابالی پروانه ساتم چې جنت کې وړي شي زیږي بنا جهنم لولې لاړ یا بنځيږي. نو دای ویلی اوس دا راوی وی ولا ادري بی ای القبضتان انا د جړه سبب او وجدا بیانی او زنیم پوا چې په کوم یو موټی کې د الله زرا غلم. رواه احمد. دی حدیث مبارک کې دا مخکې حدیث تفصیل دی او سره د زیادت نه او زیادت سو چې د جړل او پریشان او هغه ته ما خبره یاد کړله تا ته چې پیغمبر اسلام ویلو چې بریتال لنډوا چې په دغه حالت ما سره یو ځای شي. د پیغمبر اسلام سره چې یو ځای کېږي اول مقام حوض کوثر چې په دې سره یو ځای کېږي خو جنتی ته د جړا خبره ده. ناغه د رسول الله اسلام سره یو ځای کېدل نه خدای دیو چې جنتی دی. حدیث مبارک کې وو وایي چې څو لوی ډله وي نبی علیہ السلام مې انتظار کی چې راځي ناغو بل طرف باندې وګرځي فلا یزاد دن دونی زما په طرف بنشي او بل طرف ته وګرځول شي. رسول الله السلام وی زبهم چې دا خو زما ملګری دي یعنی زما د دین منون کی دي زما منون کی دي. فرشتي به وی الله د طرفه وویل شي انک لا تدری ما احدثوا بعدک ته نه پوهیږي په هغه سبانی چې دوی څه کړي واستانه پس صحیح کړی دي په دې باندې ته نه پوه. لا تدری ما احدثوا بعدک نو په دې معنا باندې جړلی چې دا وسبو کیږي اوس هغه تسلی ورکړه چې الله رب العالمین په خلو باندې په طرف پیغمبر اسلام په خلو ویلې شي نو تا حتی تلقانی چې تما سره یو ځای شي. نو دې دا یاره بیانې دا صحیح وا او زنیم پوا چې په کوم موټی کې راغلم تقدیر فیصله ده د الله طرف نه مقرر بل سي. یو خبره خو په کې تدار الله چې تعبیر د الله رب العالمین د یو لاس نه په یمین کړه دی مبارک، خود دویم نه تعبیر په شمال نه کړه او اخرى بالید الاخرى او بل لاس باندې دا ولی نو یمین و شمال اضافی دی. خیر او بی خیری دا الله د طرف دی
اللہ رب العالمین ذات او صفات طول خیر والدی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. نم دا اللہ طول برکتی دی. ذات تا اللہ رب العالمین مبارک دے. تبارکتا و تعالی خیرون والتی. نو دوڑا مبارک دی دوڑو کی خیر دے. نو دیو نے تعبیر پہ یمینو کو دا برکت نخدا. دا دوم نے تعبیر بیا پا شمالو نکو الاخراوی بلس. دا اول مقابل دا بل ادبم دا پکار دے. او بیا دا خبرم ذکر کرا تقدیر دی هذه لهذه وهذه لهذه. اللہ یبالی دا مخلوق دا خفقان یا دا خوشحالی پروان ساتی. لا ادری فی ای القبضتین انا دلیل دے دے بانے چی پیغمبر علیہ السلام اصحابانو عالم الغیب نگرنا. پیغمبر علیہ السلام ویلیو حتی تلقانی او خدای خبر چی پاک حالت زپاتی موکنیم پاتی دا غصر بیوزشم او کبانی وزشم. علم غیب تاسد اللہ دا پا دی معنی بانی ذکر کرو لا ادری چی دنیم پوا چی مخیل سرازی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان یعنی عرفتا فأخرج من صلبه كل ذریة ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. رواہ احمد. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تھے دا غیر روایت نبی علیہ السلام نے کہی اور رسول علیہ السلام ویلی دی اغسط واللہ اللہ دربیت یہ اقرار دربیت یہ من ظہر آدم در ملاد آدم علیہ السلام نا نعمان وادی کی. نعمان وادی کم دیدا یعنی عرفہ دا عرفی وادی. عرفی تانی زید تنگی دے نو سنگی دا آدم علیہ السلام دا ملانا لوز اغسطو اغدا سی تفصیل لفید تفصیل نو را وخکریو دا ملاد دنا ہر اولادی ذرعها چی اللہ بی پیدا کی. ذریہ دا ذرعان پمانا دا نشرہ باندی خوارشوی نی اولاد ذرعها چی پیدا کی اللہ فنصرهم بین یدیه نو خوارکریو آغا فلوان دی دا لکا تخم دانیو کری فلوان دی تا دا شانت دی. او بیا اللہ رب العالمین خبری کری دو سرا قبولا مخپمخ باندی سیوتو ویلو وی الستو بربکم ولستاسو تربیہ کا ان کے پالون کے زنیما ویلیو دی روحونو طولو بالا ولینا اثبات دا نفی دو پار رازی ولینا یہ مانا دا ویلیو دو شاہدنا منگا اقرارو کو دی خبری گواہی کو پزان بانے پزان گواہی کو اقرار دی کنا اقرار کو منگا دا ولی ہر چوشو اللہ ولی روح کو ان تقولو یوم القیامہ چوائے بیا پرز قیامت انا کننا عن هذا غافلین بے شک او منگا دا دی خطرناک حالتنا بالکل نہ پوا
نو خبر چې مخې له څه راځي او څه به کېږي. یا به بیا دا وایي انما اشرک آباؤنا، بېشکه شرک کړه مشرانو زمونږ د مخکې نه او مونږ ته پیغمبر نو راغلی. وکنا ذریة من بعدهم، او مونږ وو اولاد پیدا شوي خواره شوي درستو د هغو نه، نو مونږ هغو لارو نو په هغه لارې باندې تلو. نو افتهلکنا بما فعل المبطلون، اے نو ته تباه کوې مونږه، هلاک کوې مونږه په هغه څه چې کړي ناقجنو خلکو، باطل پرستو خلکو. معنا سوا زمون خو تقلید په هغو پسې روانو خم ګڼل. الله مونږ له په دې سزا مه راکوه. دا دغه د کفر مشرانو له د بېدینۍ مشرانو له ورکه، مقلدینو له هغو له ورکه. دا حدیث مبارک هم د مخکې په شانته دی، د لږ فرق سره. فرق دا دی چې سورة الاعراف د آیات مبارک تفسیر یو که پکې ته هغه چې ویلې شوي دي الستو بربکم، او د تفصیل سره د دغه حدیث مبارک سره د هغې تفصیل راغی. بیا دا زیادت پکې ته راغی د مخکې نه چې لوز چې اخیستلی شوی دی د آدم علیه السلام د ملا نه اولاد وخت کې شو. دا کوم ځای نعمان عرفې سره نږدې اوزګار تنګی دی غټ، هغې کې اولاد تینا هلته پیدا شو. خبره د الله رب العالمین سره مخامخ شوې ده. نو حدیث مبارک کې هم او قرآن کې هم هر داسې تقلید د چا منل چې بنیادی په دلیل باندې نه وي، په اصولو کې د دو وجو نه ناجایز دی. یو اصولو کی تقلید ذکر منم اللہ یو ذات و صفات کے ذکر یو منم کہ پلار بھی ویل دی، مالک ویل دی، ابو حنیفہ ویل دی، شافعی ویل دی، احمد ویل دی رحمهم اللہ. دا ایمان ندی. ایمان یقین ته ویل کېږي کرا چې په تشکیک د مشکک سره نه رقیږي، نه خوځي بیا د دی نه. هغه به هله راځي چې په زړه کې د مسالې خپل رڼا دننه شي، رڼا زړه کې راشي، یقین پیدا شي، هغه په دلیل راځي. دلیل د هر چا د هغه د فهم مناسب دی. موږ ته عوامو ته دلیل عقل دی. زمکه چې جوړه کړله څوک سره لاس والا نشته، ټینګه کړې ده څوک سره لاس مدد والا نشته. اسمان مونږ یې بیستري ټینګ کړی دی څوک سره لاس مدد والا نشته. داسې دا نور دې کې خو قرآن زده کولو ته یا د عالمانو ګرانو مقدماتو زده کولو ته څه حاجت نشته، ضرورت نشته. دا شانتا دا خبره یقین کول چې دا ټولې پیدا کړه، نو موږ چې یو څه کار کوو د هغې سره زمونږه یو لویه نتیجه په خپل یقین تړلي چې دې نه به دا نتیجه دا فایده دا ماته حاصلېږي یا بل ته. دغه نه بې نتیجې او بې د څه فایدې نه څه کار څوک کوي نو خلکو ته لیوانې وي، نه به یې لیوانې، خو دا کار یې د لیونتوب وي. دا چې څه شوي دي معلومیږي دا چې دا په څه حکمت دي. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، بیا دا هم وي باطله. دې پسې څه دي او بیا به زه تپوس کوم. دې معنا باندې باس بعد الموت د چا چې پوس ژوندي کولو قدرت دی نو د هغه په بیا ژوندي کولو قدرت د دغې نه که زیات نه منو نو دغه عمره خو به یې منو که نه. دغه مثال قرآن وایي ما خلقکم
نفس واحده د یو پیدا کول خو آسان معلومیږي د ټول غماته هم دقه شي آسان دي دا مسله په دې عنوان ذکر کړي وهو اهون علی بیا پیدا کول الله ته آسان دي سپکو د مخکنه چې سره سره نوم نشان نو پیدا کړی وي دي نو بیا خو به ته خو می کنه بیا پیدا کول راته آسان دي نو په دې معنا باندې د آیات مبارک تفسیر ذکر کو او غي بلا سره چې ټول اقرار کړی دی دا عقیده تقلیدی نه ده دا تحقیقی ده سوچو کا خیټه دې ددنه خوراکو ته وغوځي ډکه شي او بیا څو وخت پس بیا وږي کیږي ولوږي کیږي خوراک خودن نه پروت تیلا او د سماجی تلاوم نه تله بیا وګیره خو څه چل دی مې کې کنه څه قصه ده د دې کون کې څوک دې مختار چې د انقلاب راولي دا کار دی دا شنور صفات د الله رب العالمین نو دې چې سوچ کې را په عقل معلومي دا شانته احیا بعد الموت دی بارو کی تقلید چې زما پلار ویل دي جزء ویم نو لکه تاسو څه پوه نشته نه دې ګوتی نو زما پلار ویل دي دا ایمان کلا ایمانین دی عقاید ټول دې قسم دغه خبره د عملونو ده عملونو کې تقلید په تفصیلاتو کې شته اصل کې نشته تفصیلاتو کې شته په کال کې میاش روزه فرض ده ولی فرض ده ولی سی ویری زما پلار ویلی نور څه نور نه خبر نه نور دومره خبر چې الله ویلی دي ولی سی بي وی لاری وی بل بزرگ وی تبلیغی وی دا الله ویلی راته وی دا ایمان تقلیدی نه دی خدا تقلید چې په دې عمل روزه ماتیږي او کنه دی باندې کامل سر ترسي موز په ماتیږي او کنه ماتیږي او داس په صحیح کیږي غسل تیمم دا صحیح کی کنسيږي دا تفسیرونه چې دي د قران کې نشته دا تفسیرونه ډېر په حدیث مبارک کې نشته اصول نشته د جزئیات تفصیل نشته دا د جزئیات تفصیل د کرا عالم کړه مونږ مونږ خپل علم نشته چې دا تفصیلات ټول معلوم کو د بلغه ته وګ نیګو نو څه چل وکړو د بلغه مونږ نو دا فرق دی سلفیان د امین ضرورت کی وګورو تقلید خنه دی نو زه هم کنه دا کی خنه دی کنه عقیده کی بنیاد کی تقلید نه ذکر ای ذکر دا ما د دونه دا مسله ذکر دی دی استاد نه دی استاد دا عقیده مې دونه ذکر یا په خپل عقل دا عقیده زړه کې خود لري معلومه شوی درته او ز عملونو طریقې کار نو اختلاف بونه ولې راتلې کچری تقلید نه د شافعی یو طریقه د عمل د موالکو بل طریقه د عمل د حنابلو بل طریقه د عمل د احناف بل طریقه د عمل فروع کې شته دا زیاته بهتره چې دلیل معلوم کې پیژنې په دې معنی باندې دا خلق به وي الله وي ان تقولوا يوم القيامه چې بیا بداوای نو ځکه به وي دې صورت کې ان تقولوا مثبت ته معنی ما د اثباتی وکړه دا مزکه وکړو چې بیا بداوای معنی د نفي عالمانو کړل ان تقولوا لالا تقولوا چې بیا داسې ونه وای دا حجت له ختموم چې ما په دې کې د خپل پلار تقلید کړی د نیکی می تقلید کې عقیده کې د چا تقلید کوي زده کړی وکړه زده کړی د چا نه کوا او تقلید په کې چې ځکه زمانه کې هغه ویل دا ماجومن الله وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال جمعهم فجعلهم أزواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العقد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم عليه السلام ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال ربي لولا سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة وهو قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قوله عيسى بن مريم وكان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم عليه السلام فحدث عن أبي أنه دخل فيها رواه أحمد. دا حدیث من مخ کی تفصیل ذکر کئی اور زیادت وضاحت سرا غدا ذکر کئی جب ابی بن الکعب رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن مفسر اعلم فدی قول اللہ کی چاگویلی دی اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم دا تفصیلی کئی جمعهم فجعلهم ازواجا اللہ جمع کریو نو کریو دو ازواجن جوڑے جوڑے یعنی دا پلار نا دا غا اولاد پلار مورنا و بیا دا پلار مورنا دا غولاد بیا دا پلار مورنا دا غولاد دا سپدی ترتیب بانی مخی حدیثونو کی دا تفصیل نیتے شوئے و آدم علیہ السلام نے پیدا کر پا ملائے اللہ سو نو صحیح دا ملائے اللہ سو دا غسل بیا اولاد پیدا شو دا غون دا غسل بیان پیدا شو دا غون بیا دا غوغا دا سی طول ان فن کی اسکن کی بیا صورهم نبیاوی صورتون جوڑ کلو صورتون ورکر دا انسان نارینه زالله او دا زنانه زالله بیا پا دی زان لوالی کی دا هر یو خپل شکل او صورت تے ومن آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم سورة روم کی ہوئی اختلاف السنتکم و الوانکم اختلاف دا رنگونو او اختلاف دا جبو دا دے دای کری جدا جدا فاستنطقهم نو بیایتنا جوابو خبریتنا طلب کری نو خبر شروع کری ثم خضا علیهم العهد بیواغز دون مضبوط لوز والمیساقا او پخوعدا استیساق وسق تړلو ته مضبوط تړلو ته پخه خبره کې سړی او تړلې شي پخه خبره کې سړی بندي واشهدهم علی انفسهم او دوی گواهان که په خپل نفسونو باندې په خپل ځانونو باندې په دې خبره لست بربکم طول ویلو بلا ولنا الله وی فإني أشهد عليكم السماوات السبع دا مخکې روایتونه کې دي شي نو زه ګواه کوم تاسو باندې دا و اسمانونه وزمکه وأشهد عليكم أباكم او زه شاهد کوم په تاسو باندې تاسو پلار نیکه آدم انتقو حوا پکشته هغه پکې دی گواهی نارینه حق دی د نارین توب کار دی او د نارینه حق دی ټیک د ځینې ځایونه دي چې په هغه کې د نارینه گواهی ډیره کم پیدا کیږي نو هلته کې د زنانه گواهی ګڼل نو زه ګواه کوم دو علی انفسهم بیا د دې دپاره پلار د باندې ګواه کوم ان تقولوا یوم القیامه
بیا بوای پر ورځ قیامت یا لئلا تقول یوم القیامه لم نعلم بهذا، من ته دې خبرې پته نه ده سره. اعلموا یقین وکړئ، دا تفصیل دی چې مخکې روایتونو کې تیر شوی. یقین وکړئ چې نشته څوک هم الہ لایق د هیڅ قسمه عبادت د مصیبت او د حاجت تسر کولو لري کولو غیری سوا زمانہ ولا رب غیری، او نشته تربیه کون کې ها دینی او دنیوي دواړو کې سوا زمانہ بل څوک. دینی تربیتم زمانه معلم او درس دواړه بدر کوم، دا زما ذمہواری ده. درس بوم زما ده طرفی، معلم بوم زما ده طرفی، شهادت بو سخی چې زما پیغمبر دی، معجزه او دلیل وي یا با عالمی. او بیا داوم دا چې لا تشرکو بی شیئا، رب نشته سوا زمانه بل څوک، او شریک نه کړه سره څوکم دی صفت کې. زبر درلګم تاسو ته استاد می یذکرونکم عهدی، چې ادی به تاسو تاغو لوز زما، دا لوز به تبیا دی. عمر ډیر تیر شي نو خبر رسړی نه یریږي، بالکل دی فکر نوزی. نو دا که تاسو دی فکر نوزی یریږي، بیا د نفس ا د شیطان خبره په کې لا جدا راشي. نو زبر دې لپاره معلمین درلګم یذکرونکم عهدی، چې ادی به او تاسو ته دا لوز زما و میثاقی ادا پخه خبره می وانزل علیکم کتبی، ان د ژوند تورول لپاره پروګرام پکار دی کنه. دا ته د مخکې کتاب بدر لګم او در لګم بزو نازلوم به تاسو باندې کتبی کتابونه خپل پروګرام خپل. قالو ویلو بندیانو ټولو شاهدنا، منګه اقرار کو گواہی وکړه، اقرار وکړو بانک ربنا و الہنا، د دې خبرې چې بشک ته یی رب زمونږه ای لازم پالون کېتای حاجت روام ته لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک، نشته رب زمون سواستا نه څوک پالون کې، او نشته اثر کول والا د عجز زمون سواستا نه بل څوک. فاقروا بذلک، نو ټولو انسانانو اقرار کړو د دې خبرې. ورفع علیهم آدم علیه السلام، الله او چت کو دو باندې چت کړو دو باندې آدم علیه السلام. او چتول دا معنی چې په هوا کې او چت کو نه، چې په کوم مقام دا ټول تاسو ورې چې کا ذری وی کنه واړه شکلونه دي. آدم علیه السلام په خپل هغه اصل صورت باندې دی، هغه شپېته یا الله ستیا فوټه دغه او چت، نو دې ټول باندې متوجه کوتا، دا ټول تو قتل اگواہی کے پا ینظر الیہم چوئی قتل دتا. رفع علیہ مادم مطلب دا آدم علیہ السلام پا دو چت کرشن دو طرف تو متوجہ کرشو چا گو روز خبرتا وکی دا. فرعال غنی والفقیر، آدم علیہ السلام ورید پا کتاب مالدار و غریب در رنگ شکل نمالومی دا وحسن صورتی و دون ذالکا، او خکولی او دا خکولی نورتا یعنی بل بدمورا. فقال آدم علیہ السلام وی دا مسئلہ تقدیر، لولا سویت بین عبادک، ولید برابرین دے کڑے پمیند بندیانو کی طول پیو شکل پیو صورت پیو حالت. نو اللہ تووی انی احبابتو ان اشکرا، ز مینکم غوارم چه زما قدردانی وکړي طول چی یو شانت شو منگا، نو بیا با دا شکر دے بکی سراسی خدا سی برازی چې تاسو به ځوانان یې چاق به طاقتور به نظر به ملګي په خبرو به خپېږئ، زه به کمزور یم ګرځېده به نشم کولی، نظر به مې خو منې اورېده به ښه نه کېږي. نو زه به ته به په دې خپل شکر ګزارې چې الله ډېر ښه دي را سره کړي، یا ستا احسان دی چې زه دې معذوره کړی نه. زه په خپل حالت شکر کوم چې الله شکر یې چې په دې حال دې زه پاتې کړم، د دې نه زیات ته نه یم معذوره کړی، د دې نه زیات ته نه یم کمزوره کړی. کنه دغه نه د شکر دی به کې څه دی، بیا خو ټوله مستی ټوله وکم اصل دوی کنه. ورأل انبیاء، لدی آدم علیہ السلام پر خپل اولاد کې انبیاء لګری د الله پیغمبران، فیهم په دې مخلوق کې
مثل السرج لکه د رڼاګانو غوندې لالټینونه دیوي داسې هغه پړقېده علیهم النور تفسیر دی د سرج او په دو باندې نور خصو بمیثاق آخر دو خاص کړی شي په بل عهد غستلو باندې فر رسالت په باب د رسالت کې او نبوت د نبوت کې نبوت ذاتی شخصی منصب رسالت د ذمہواری او د کارګرای منصب نبی پیغمبر د مور ګیډه کې نبی دی د پیدا کولو نوم نبی دی د الله علم کې چې پیدا شو معصوم دی بچی دی نوم پیغام نبی دی رسول بکلی چې کله ته د الله امر او چسکار شروع کا ذمہواری لکه تا کې د لیکلو قابلیت شته کاغذ شته قلم شته لیکل خو نه کوي قابل دی لیکلو یې اوس سبق شروع شو قلم کاغذ ضرور اصلي دی شروع اوس عملی کاتب فعلیه بالقوه او یو بالفعل نو پیغمبري نبوت بالقوه استعداد دی طاقت دی او رسالت هغه بالفعل ذمہواری دا او کار دی نو په دوی کې داو رسولمو نبی همو چا فرق کړی چې رسول سره کتابی نبی عام دی وهو قوله تبارک وتعالى او دا بل عهد چې غسل شوی دی هغه دا قول الله تعالی دی چې بیان پکې کړی دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ او دا شانتا د پنځو پیغمبرانو نوم حامیم شورا کې ذکر کړی دي دا شان سورۃ الاحزاب کې ذکر کړی دي د پنځو پیغمبرانو نومونه لوز مې رسول پیغمبرانو نه مضبوط لوز او بیا مې داوم کړو د عیسی ابن مریم نوم کان فی تلک الارواح و عیسی د مریم زوی په دغه روحونو کې فارسله الی مریم لګره الله دغه روح مریم ته علیه السلام سمانه لګره یعنی دغه وخت د خپل روح سره رابطه لکه د هر اولاد د روح چې د خپل پلار سره تعلق رابطه وفي شکل ان ابین انه دخل من فيها نو ویلی دی راوی د ابی ابن کعب نا چې روح د عیسی علیه السلام دخل من فيها ننوته او دیته دخله نه یې رواه احمد دغه وخت چې نوته نو دی مطلب بداشي چې مریم دغه وخت نه مستعد الله د عیسی د پیدا کېدو به پلار پیدا کړی و قرآن خدا ذکر کی فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين نو دا د دې عالم تذکرہ کړی دا او حدیث مبارک کې دا عالم کې چې سو دا غي تذکرہ کړی دا یا دا معنا دا چې د دې پوری حدیث ختم شو چې هغه کان فی تلک الارواح ده دا فارسله الی مریم د دنیا حالت ذکر کړی بیا الله دنیا کې هغه اورېګو او هغه په ګډه باندې شو دې حدیث مبارک کې د مخکې روایت څه تفصیلونه را لزیاتی چې مخکې کې هغه عمر نو وعن ابي الدرداء قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مكاني فصدقوه وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه رواه أحمد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی قدیم کیا ناسا پا چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نتذاکروا ما یکون مونږه تذکرہ کوله یادګیرنه کوله دا هغه چې بکیږي راتلونکي سره روان دي مرګ بیا حالات قبر دا د دې چیزونو تذکرې کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاوریدلی اصل معلومات راته اذ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مکانی کله چې وره تاسو دیو غر چې او خوځي د خپل ځای فصدقوه نیقینو کوي په واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا به چې هغه اورې دل او بدل شه دي د خو عادت خپلنا پیدایشي خو عادت نه فلا تصدقوا به نو د دې خبرې تصدیقونه کوي یقینونه غړای
فإنه يصير إلى ما جبل عليه ذکر چې بشک دې ګرځي با هغه ستا چې پیدا کړی شوی په دې. رواه احمد. خوی تقدیری دی، خوی و عادت خدا دو قسم دی، یو کسبی او یو طبعی دی، خلقی دی خلقی دی. طبعی خوی تربیتی دی، فکم طرف چی اڑائی پاغ طرف بانی باوی. دڑو کی تربیت پر دروغ ہوکا نو دروغ جن بینو، دڑو کی تربیت پر رشتیا ہوکا نو رشتی نے بینو، دروغ بنوی نو. اللہ یو بزرگ وی دیر رونو وی څه خبره بکور کراله زما درونو خواندو څه قصه پلار به تاسو کو درونو نه ناغو به دروغو ځان به اخلاصو زما مور به تو وی د پلان کې نه تاسو کا نو زما را به تاسو چې څنګه بوا خبرونه ما باغ سی ویل دا لا معصوم بچی دی او تربیه دا څه کړي و مور چې څه به وو نو هغه به وي دروغ مرو پکې تنو پاک خوې باندې دوسه پورون پاک خوې باندې روان دي. نو دړو کی تربیت چې څنګه شي نو هغه سکیږي. دا خلق دا خو یو عادت دا بدلیږي نوې کیږي او زړی. یو خو یو عادت ته فطری طبيعي داسې لکه چې وګي وړو کې وکړه غټ خوراک ته بدې ځل کی داغه مناسب به تقاضا او طلب کوي. ستړی شو پریشان شو خوب بدرځي لوی کړو کې داغه مناسب به تقاضا او غوښتنه کوي. دغه شانته جوړ نه جوړ شي داغه اثر به ترګندېږي. کډېری کوشش کوي چې پټې کم خدا به اخر ترګندېږي. نو دا قسم خوی و عادت دا خلقی دی پیدایشی دی دی کستا اختیار نرسی. اگر تشه چه اگر ایمان دی او بیمانی دا دی مانا باندی حدیث مبارک کی دا ذکر کئی چه غرب دا خپل ازای اوڑقیگی و بنده دا خپل خوی و عادت نا چه کم فطری و خلقی دی دا غی ننشی اوڑی دی. تاسو حدیث مبارک لوستو جنگ دی یو سړی ډیر په بهادری باندې جنگیږي. اصحابانو رسول الله سلام ته خوشالولو لپاره وی هغه سړی نه وی چې راغله نه وی طالب وی ډیر په نارینتوب جنگیږي. رسول الله سلام وی دې دوزخی دي. اصحابانو موږ ته شک پیدا شو په تردد کې شو. سات تیر نو چې نبی علیہ السلام سویل وقت څرګند زخمی شو برداشت نشو تور ځان تک تک لګ کړه په څوک باندې زړه راوس او ځان په واړو وګورځي مودار. نو دا حالات خلقی دا د بندا په اختیار کې دي خو زیه غزل چې کوم ځبانی کوم طرف باندې الله رب العالمین مقرر کړی غزل به دي غرب او خو دي بنده دا کوئی خوینه په دې معنی چې دیړو د ایمان دراوړو قابل نه دی دروغ دی. ایمان دراوړو قابل دی یا د کفر کولو قابل نه دی دا دروغ دی. د کفر کولو قابل دی اسباب الله ور کړی دي خو بختور به چې اسباب په ځای استعمال کی بدبخت به چې دا استعداد او قوت بل به ځای استعمال کی. دا غلطی او نقصان خپل له او په دې معنی باندې چې غرب او خوځي یقین وکوا او کدا چې د کې استعداد دی ایمان دراوړو نشته د دین د کولو نشته فلا تصدقوا بی خدای خبره یقیني مګنئ. فإنه يسير لما جبل عليه ذکر دی بغیر دی هغه طرف چې پیدا کړی شوی دی. رواه احمد. وعن ام سلمة رضی الله عنها قالت یا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلتها. قال ما أصابني شيء منها إلا هو مكتوب وهو مكتوب علي وآدم في طينتي
رواه ابن ماجه. تقدیر مسئلہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اے دا اللہ پیغمبرہ لا یزالو نخوزی مانا ہمیشہی یصیبک فی کل عام جدر رسیتا تا ہر کال وجع من الشات المسمومہ درد او تاو دا غبیزی دا غوخی دا بیزی زہرینا. نبی علیہ السلام واپسی کراتا دا جنازینا یا تا یا دا جہاد مسئلہ یہودنی میں مادل روڑے کری دا. نبی علیہ السلام دعوت کلار صحابان او اڑو مسرو صحابانو بر رسول علیہ السلام تا قتل کہ رسول علیہ السلام پوٹے و چت کے خلیتا کا نو نورون خلیتا کا. نبی علیہ السلام جویو نو نجوی لے کے دا یا تیر کا بل صحابیم تیر کا. نبی علیہ السلام یہودن راو گفتا یہ سے چل نکل لے دی کہ غزاہر معلومی کی ویاو ویدا والی اماوی کے پیغمبری نو دتا نقصان نرسی زہر مانا دے باغ خپلی نیٹے تا اللہ ساتی چی فریضہ پورا کی اکا پیغمبر نہیں نخلاص بشوتی نا دم بشوتی نا. نبی علیہ السلام خپل حق کے دا پریخوا صحابی چی او پوٹے تیر کڑا اگا شہید شو بیاغ مردار اکڑا ہر کالی پسرلی کی چیویرہ نوی کی گی اور نوی وینی کی جوش رازی. رسول علیہ السلام تا بعد آگے درد محسوسی دا وجود کی بے سوے پیدا کیا دا داو تو ہر کالی تاثر ادا کی گی دا مالا مقرر دیا. رسول علیہ السلام دا شہادت پا اسباب کی سبب دا مدو وفات زہر برسی رجوع نو دا تقدیر مسئلہ مکتوب علیہ لیکن دا لکلے شید پا ما بانی کے دلیے فدس حال چا آدم لاو فی طینتی پا خط اخپلا کی لاتین آدم جوڑ شوے هم نو دا حالتنا مانا دا مخلوق دا پیدا کولنا مخی لکلے شید مخی تاسولی 50,000 کالا مخی یا 50 کالا مخی تورات کی لکلے شیدی نو کتاب دا قدر تقدیر دا مسئلہ ٹولا آغا یقینی دی یقینی دی دی جون پس مرگ یقینی دی دی کسی شک نشتا ہے خود مرگ نا پس جوندون دا مسئلہ کی گڑبڑ دی. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف فی شجب. متنبی ہوئی دا ہر سو کہ دا خلق اختلاف دے خو پا مرگ کی نشتی مرگی نی وی نوے مرگ کی بیوم اختلاف دے سے مرگ دا تانی قدری دے اور روح جوان دے دے اکنا مرگ دا روح و دا تانی دا دوار دے. نو دا خو یقینی جمون گئی نو چی دی دنیا نتل دی و دا دیتلو نا پس بیا سا حال لے دو حالتو ندی. یو حالت تا برزخی ویلے کی دویم حالت تا اخروی یا قیامت ویلے کی. برزخی جن دا شرعیات پا ایمانیات کی حساب دے. برزخی جن شتے کاغی تا حیات فی القبر ہوئے کو حیات فی البرزخ توائے دشتے قرآن پی گواہ دے اور رسول علیہ السلام دیر پکلا کبانی تذکرہ ہم کڑی دا. ذکر ایمانیات باب کے دا برزخ تذکرہ کئی اور دا دیر ذکر چکی زمون دا عقائد کتابوں نے کئی کا حادیث کی دی دا دیر تذکرہ کئی عذاب القبر سر دو ٹکی دی یو عذاب اور دویم قبر سرد دغنا چې پس د مرګ نه هر چاله خو عذاب نه دی
څوک بختور داسې دي چې هغو له خوشحالۍ دي دا الله رب العالمین دیدار دی جنتونه دي روحونه خوشحاله دي سیلونه کې په جنتونو کې خپل ځای لذي نو هغه عذاب القبر نشو هغو له خو تنعیم القبر شو خو نوم عام طور باندې د عقایدو کتابونو کې ګوري که حدیثو کې نو د قبر نوم اخلي د عذاب نوم اخلي ځکه چې مراد څه دی تخویف دی تخویف یرول وما نرسل بالآیات الا تخویفا پته نه لګي چې مخه دې سره روانه ده اوس اړیا نو اوس احتیاط وکړه اوس ځان هغې ته تیار کړه دغې وجې نه عالمان وایي چې روغې جوړې نو یره زیاته ساته چې مرګ دی او جو عذاب دی مرګ دی جهنم دی یره زیاته ساته او چې کله مریض شي په خطرناک مرض کم ته چې فقها علما مرض الموت وي نو سره د توبې او د استغفار نه او د ندم نه خپېمانتیا نه د الله پر رحمتونو زیات نظر ساته وثوق یقین پر رحمتونو د الله چې زما په عذابولو زما په دردولو الله رب العالمین ته هیڅ فایده نشته ډېر بې پروا بادشاه دی ګناهونه به زما ماته معاف کي معاف دي کی نو بیا دا پکار ده نو عذاب القبر نوم لدی و جنوی عذاب تنعیم نوی چې په تنعیم چرته اعتماد نکي الله سپی باندې د کار کولو نسس شي همیشه په خطر شه همیشه په خطر شه نو ځکه ول عنوان عذاب مقرر کړی مراد چې یوازې عذاب نه دی تنعیم هم دنه دی پکې احادیث هم دواړه پر راوړلي دویم ټکی القبر ذکر کی برزخ نه وي ولی دا غي وجه دا نه ده چې تنعیم دی او که تعذیب او په دې قبر کې دا چې ما تا جوړ کو دا قبر چې بندیانی جوړي دا قبر دنیا ده سلګه زکات یو کنه دنیا ده لز زرکت یو کنه دنیا ده دا پټرول وسره وباسي د زرګونو کو فوټونو نه کته نه په ته لګېدلی نو دا څوک ویلی شي دا چا ویلی دي چې دا پټرول د برزخ نه راځي دا دنیا نه ده دا پټرول برزخی دي یا دا تیل برزخی دي دا غرونو کې کانونه دي د سرو سپینو او د سکارو کولی کوټه کې په سوونو فوټونو کته زی روان دي رګ روان دي دا پسې روان دي دا پسې روان دي کوله تن راو باسي نو زه کوی دا کوله برزخی ده هغه چې ته دنیا وای نو دنیا ده نو برزخ لري چې دنیا ختم شو چې دنیا ده نو برزخ نشي چې برزخ ده نو دنیا نه ده نو قبر د باندېانو کنسته دي څلور 15 فوټه شپږ فوټه جو ډیر زیاتې کې نو 9 فوټه کا د باندې د قابت ورونګي وکنه چې څومره باندې وګدي د عمره دین زیاتې وکنه نو بیا هم دنیا ده نو ته قران اخرت وي برزخ ته وي نو ته حدیث کې نو ته عام خلق وي ا دنیا ده نو موږ دنیا کې دی اوس پارو خو زمونږه د وس مناسب چې څومره پرده د لپاره کې دی شو نو هغه پرده ولا وکړه دا دنیا ده ګټه پکې شوې دنیا ده لړکی کې خو دنیا ده خاور په واچول دنیا ده او چې زمونږه د قبضې نه چې کوم فرایض په مونږ باندې شریعت خودلی ذمہواری دا مونږ پورا کړی
او الله ته مسپارو روان شو دي. اوس دا قبر که منگو تا قبر ویو خدا اوس دنیا نه ده، اوس برزخ دا حالات بدل شو. نو په دې بنا باندې ته قبر ویل شي چې ذات یینو زما ستا د لاس جوړ دی. برزخ دې په دې اعتبار چې څه پکې کېږي هغه زما ستا د علم نه باندې هغه د الله ویلي یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي، نو په هغې یقین ساتو چې دغه صدا او دا پکې کېږي. دا ځکه ویمه احادیث ټول په دې دال دي دا چې ذات او تقبر وي او دنیا ده خو خاوره پرې واچوله زمونږ نه بار شو د قبضې نه. رسول علیه الصلاۃ والسلام وایي حدیثونه به وایي چې دا قبر په ده را تنګ شي، دومره تنګ شي تختلفو اضلاعه چې زه د پخته یو بل کې نه نوځي داسې. نو مونږ یې تنګېدلي دلي ځمکه چې را ټولېږي خو زه ته به یي نو که نه کېنه ته څوکۍ کوه ساتئ نه خلکو ته دا نوي سامانونه هم لګول دي جدید څیزونه چې دا کنټرول کړي چې دې کې څه کېږي، اوازونه پکې څنګه کېږي، مړی څنګه چغې وباسي، دا سخت او تکلیف څنګه راځي، خبرو سره فرشتې څنګه کوي، کېنی را کېنی یې څنګه. د دې ځنه امریکا کې په بنده کوټه کې څه کېږي هغه ته په ریډیو کېږي چې بل څیز سره لګولې، روس کې کېږي هغه یې سړی لاس خوځېږي خبرې کوي هغه یې دا ټول کېږي دې کېږي. او دلته ورته دا ماشینونه آلات هم لګولي نږدې ورته نه شي څه پته نه لګولي نه لګولی شي ځکه برزخ وایي پردې ته نه ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون روان دی پرده ده د بیا پورته کېدو پورې چې بیا پورته شو بیا به یو ولیدو بیا به حالات د سترګو په دې معنا باندې برزخ پردې ته ویل کېږي. نو حالات ټول د پردې دي. نو څه چې کېږي دې قبر کې چې موږ ورته قبر ویو او قبر جو دی نو زموږ په یقین باندې دا ټول چې قرآن او حدیث ویلي دي صحیح دي یقیني دي او حق دي. نو د قبر راټولېده پکې حق دي چې قبر پې راټول شي دومره چې پخته یو بل کې نه نوځي، یا قبر ارد شي دومره ارد شي مد البصر چې د بنده نظر څومره لګي د دغه مړ چې څومره نظر لګي په هغه عالم کې هغه عمره الله فراخ کړي. د دې ځنه هغه د شنغۍ پورې چې پورته نور غار دی دا ته دا فضایي دي. نو دا شانته ده چې څومره نظر لګي دغه عمره ته د قبر ارد شي. نو هغارتونه نه دي هغه دیوالونه دي هغه ګټې دي هغه قبرستانونه نړېدلي هم لیدلي دي سره د دغه نه چې دا ټول ګناهګارونه دي دا ټول نیکانونه دي. که ګناهګار دي نو عذابونه دي پې د فرشتو وول د جهنم د طرف او ته سوړه غور پې لګېدل د ده چغې روړې یسمعه کل شیء الا الثقلین هر څه اوري بې د انسانانو پیریان نه. نو په نړېدلو قبرونو کې مونږ ونهلو په هغه جوړو قبرونو کې مو وانه اورېده روړي چغې وانه اورېدې. دا هم دلیل دی په دې چې د دې قبر نه مراد نوم دا قبر دی چې مونږ په قبر یادو او دا قبر نه برزخ ته مراد دی هغه مقام چې الله دله مقرر کړی دی. دا شانته دا ارتېدی نیکانو له ایمان دی پې زموږ او سره ده چې قبر حقه دی هغې پورې په دیوال پورې بل قبر کنیستی کېږي هغه رد شوی نه دی. خوشحالۍ د جنتونو راځي هواګانې راځي نه دی ځنو بختورو له حورې راځي نه لیدې کېږي. نو که دغه قبر وایي چې دا قبر دی چې ما کنستی دا مراد دی تېنه نو هغه بیا ولې نه ویني هغه دنیا ده بیا ولې نه لیکي داسې نه ده. منګ په نظر دغه قبر دی او دغه دنیا ده خو د الله رب العالمین په حکم کې د الله په قانون کې دا اوس په بل شکل بدل شوی دی
برزخی حالت دی. د دې حالت هغه پوری موږ ته معلوم دی چې قرآن عظیم یا حدیث مبارک کې راغلی هغه به یقین ساتو. ارتون دې تنګیږي فرشتیوم راځي کینېیوم ته پوسورتینو کې غچغي وړي مو باسي په خوشالیم جواب ورکړي موزل راځي روجو راځي په قبر کې حج راځي کلمه طیبه راځي دا ټول راځي عدد طرف جواب دیهم کوي حفاظت هم کیږي. عدد نوم ویل کی نام کا نومت العروس بے فکرہ او دشا خوشاله خوشاله او دشا نو خبر دی نو د کېده د کمرال د مړ څو د کېدی نه بل عالم دی چې پاغي کې ژوند دی او تپوس کیږي نه دی معنا باندې وتا عذاب القبر ویلی چې ما او تا دغه قبرینو دغه ول سنبال کړی دغه ول کنسته عذاب ته په دې معنا باندې او چې همیشه ته خطر ساته. عام عنوان به سویل کیږي سوال او جواب یا تنعیم و تعذیب د برزخ. دا وجوم ده چې ډیر مړي د سړي چې داغو قبر په نصیب نه دی سین کې ډوب شو دریاب کې ډوب شي دي مایو خورل دي نو قبر چرته دی نو دلګنی تنعیم و تعذیب نشته بیا ولشته. یو بزرگ سره یو چا شپه راغله چې شپه سره راغله دا مسافر بزرگ نیک سره او هغه بلوم نیکو خداغه نه کم نابلو ته شکایت وکړو چې وبګدم او دا سره د شپې تهجد لا سات تیرنی هغه دسی شیدلی لکه ور بیا تلاس کولای شو. دی خبرې د ډېر تنګ کړو ته معلوماتو کا دا خاور معلومیږي چې کولال د قبر د حاحاتې نه راوړي خاور ده او هغه سره معذب دی نو دا غیر هغه عذاب هغه اثر په دې وبو کې الله سرګندې چې ته پرې دي ځان پی پوګي دا ځکه شي چې د کولال نه معلومات کړو هغه معلومه شوه چې قبرستان سره نږدې خوشیزه او خاورې په خلکو باندې دو اوم دا غځه راوړل روان خبر نه خبر خو بیا روان شي او خاورې دا غځه راوړل نو هغه کوزه پرې کړ بلې کړ چې بیا نو بیا وبلی شي دي نو دا عذاب کاغه مرغو خورل له پیره په مرغې نشته کاغه له وګانو خورل دا او کټو کې نو پیره په له وګانو نشته کاغه د لیوګانو د خوراک نه وسو د سماجی په شکل وتل له هم پیډي او ذاتي دي کار په کې د پته نه لګي نو عالم ټول د ساختو نو پس برزخ دی چا بختور له خیر دی او چا به بدبخت له به خیره دی په دې معنی ته قبر وی چې زما ستابانی فریضه د قبر ده ثم اماته فاقبره وجنی الله نو حکم د قبر کې دی خودوي کوي نو قبر زما ستا کار دی ما ته ول جوړو اوس کوم سختي کې میراث چې ویلې شوې دي نو هغه قبر برزخ کې دي ا برزخ سره دغه قبر چې الله بدل کړی دی ذات ته ګورو نو څه شي نشته دی دا الله رب العالمین په قدرت کې هغه برزخ کې پردا سزا هم ده خوشالي هم ده. دا اجمال له دې مسلې چې وی تفصیل حدیثونو کې راځي د دینه پورته پکې ته غوتی مو وای دا یو مسله د بغاوت د تفریق اد بیلتون ګرځېدل دا علماء د دیوبند کې د پاکستان قدرې په دې پرزور وړب شي یو وی د سې تفسیر غولوي دا سې تفسیر ساوي دا منکر دی غولوي دا مثبت دی په دې اړه شي څوک پچری وي او څوک وتا ربړی وي پتری چې څه شي نشته دی د دینه پس او دا پتریان دي اسو جو هر طرف ته زیارتي وې دا ربړیان دي هر طرف ته راځي دا پرزور جوړي یو فائدې چاته خيږي مبتدیین ته مشرکین ته بریلیان ته شیعو ته روافض ته مضبوطیږي سات په سات باندې ا دې باندې سات په سات باندې وکیږي په نوم دی نور روح
زموږ ډیویژن کې بریلیان نه چا پیژنده نه شیعهګان دومره زیات شو چې په بانډۍ کې کوزه کې بره کې